إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وذكر اسم ربه فصلى. وقال الله تبارك وتعالى وربك فكبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مندو مسلمانانو، تیرہ جمعہ کی دا اللہ پا توفیق باندے مم دا منز فرائض شروع کرو چاپائی کی وہ شرطونا وہ شپک پاکی ارکانو وہ وانا شرطونا تیرہ جمعہ دا غی بیان شو چه مختصر اغداو چه دا بدن پاکوالی، دا جامو پاکوالی، دا زی پاکوالی او اغد پوٹاول وقت پی جندل قبلی تمخ کول او نیت کول. تدین پس شپک ارکان دی پموز کی اولنی رکن اغا تکبیر تحریمہ دا. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ویلتویلی شی. اولانی اللہ اکبر چسڑے رمانی مست داخلی گی مست شروعی انٹرکی گی مست دکا رمانی تکبیر دا تکبیر تحریمہ دی. اللہ جل شانہ فرمائی وربک فکبر. نبی علیہ السلام تو فرمائی او دا رب تکبیر وایا، بڑائی وایا، لوئی وایا. او دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی بصحیح حدیث کی چی دا منز چابی کنجانے دا پاکوالے دی او تحریم یعنی منز کے چکم دے سڑی بات دے نور جائز کارون آغا حرامی کی نا پا تکبیر سرکی گی و تحلیلها التسلیم او دا دینا دا منز نواتلو حلال والے اگر چه پیدا کئی نو اگر تسلیم سلام گرزول سلام لفظ ویل دا پیدا کئی نو اول تکبیر تحریمہ ویل. اگر پس سنت کے پسی احادیثو کے اللہ اکبر لفظ راگل دے. اللہ اکبر ویل دا سنت دی. البتہ علماء لکلی کچھا اللہ اعظم و اللہ جلوی بل ولو ارتنا من الفرض یا چکم نموز قدر بے جائز خود کراحت تحریمی سرا. لیکن دا صحیح حدیث و دا سنت دا رسول اللہ علیہ السلام دا خلاف کو. دویم چکم نے اغا قیام دیں. قیام یعنی پوالار بانی موس کول او قیام ہم دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابوں تو حکم کر دے. دا اللہ حکم دے قوموا للہ قانتین. احادیث مبارکوں کے حکم شوے دے. درم قراءت دے. قراءت فمانزے کے مطلق قراءت فرض دے او دا سورة فاتحیہ و قبل سورتیہ. البتہ سورة فاتحہ پخپل زبان ویل واجب دی او سورت و پسے دا فرض پڑھو منید و رکاتو کی دا واجبو دا چکم دے زلہ احپل زی واجب دی. اللہ جل شانو قرآن کریم کی فرمائی دی فقرؤو ما تیسر من القرآن. اور رسول اللہ علیہ السلام با حدیث کی مراغل دی چی اذا قمت الى الصلاة فکبر. چکلت مستو دریگی تکبیر وایا ثم اقرأ ما تیسر معکا من القرآن. اور بیالولا آغا چکم آسانی تاتا دا قرآن نا او تاثریا یادیتا بس آپ کلولا تدی وجہ چاہتا چی مختلف زین یادیا نو مختلف زین لستل
دا پکاري دغه صدقان په خو صدقې ډېر او علم کم مو ځکه چې نشو کولای نو شو ګوته ځکړي نشه خودنه ډېر کوله نو په خو خلکو بس ټول موضوع په خپل هو باندې کولو نو دا غوړه نه یا جایز دی خو غوړه نه دی غوړه دا دی چې قرآن مختلفي حصے پکې وایي څومره چې د یادې کم از کم د لړډي سورتونو په اړه چالي ځل پکې دي لسورتونه چاته سورته ملک یادې سورته ملک پکې مشکلولي سورته واقعه او یادې سورته واقعه پکې لولي نفل کې خصوصا نو تبارك الذي يدي هغه پکې لولي سورته یاسین ته هغه پکې لولي تشغل هو باندې مسخله غوړنه اموس خو جوګه دین الله خوشالي الله د خوشالي سب هوګت موسه په اخلاص باندې موس کول هوګت موس کول د ریا نه پاک موس کول په عاجزه سم موس کول وګدو منځونه الله خوښي نو مطلق قراءت کول لست د قران کول دا فرض دي اوس سره راولګي په موس کې چپ ولاړ دي بعض خلک یو عمل کې اړه خطرناک دي ما تاسو ولیدلی بعض سره موس کوي نو هغه ولاړی یا فرض کی زالله یا سنت کی زالله یا واجب کی زالله نو هغه خلنه خوځي خلنه خوځي په سره کې سبق وي او خلی قراءت نلولي د دې وجنه په خلی باندې قراءت کول د فرض دي نو سړی خلنه خوځي دا خو تلفظ نشو کنه دا خو ویل دي ته نشي ویلي نو ویل په خلی ویل پکاري ویل په خلی باندې کې دا کوم خلک چې په چپ باندې مونږ کوي او قراءت نکي په خلی باندې او دا مونږ نکي ځکه قراءت مطلق قراءت کول دا فرض دي او د قراءت تعلق تخلی د وینا سره دی د زړه سره نه دی نو په خلی باندې تلفظ کول پکاري دوه تیز هم نه کوي چې خوا کې د سبل سره ولاړ چې هغه مس خطا کوي بعض خلک یې دوه تیز باندې مس کوي چې خوا کې وسه گاونډي ولاړ دي هغه خپل سبق نه پويږي ټول توجه ته دی دا مناسب کار نه دی او دوه په سره کې ویل نه پکار چې سړی قدیم نه پوي ځسره ما دا دوه غلط کار نه دي نو په خله باندې تلفظ کول چې ته پويږي دوه ماچ او ما د حرف ادا کو ته خپل ادایګي باندې پويږي دوه اندازه کې سبق ویل پکاري په داسې اندازه کې سلام نمبر په فرض کې د منصفات کې فارقانو کې هغه رکوع کول دي رکوع کول دا فرض دي قرآن نم ثابت ده د رسول الله عليه الصلاه والسلام د صحیح احادیث نم ثابت ده نبی عليه الصلاه والسلام روایت کې راغلي دي چې هغه منځ جایز نه دی چې سړی پکې راولږي او هغه خپل املا پکې نه غلطي خپل املا پکې هغه نه غلطي یعنی مطلب دا دی چې رکوع سړی زین خو قرآن بس معمولی غونډه ټیک شي بس اساسي هغه صحیح رکوع نه کی رکوع څه پکار ته کنټرول او بچا ستاپه املا باندې کی خو د هغه ته کوي نه تاسو مزیدار چې تاسو او املا شاته ټوټي بوري دا په یو اندازه باندې په یو سټ کې راشي دا صحیح رکوع ده اون کې عذر په بنیاد باندې چاته مسلې بلاک درد دي مشرانی کمزوري غټډې سیوا نشي ازل له عذر په بنیاد دي خو زموږ ځوانان پاتې کړي غړ کوته هدا کوي چې سوي ته ځوانې نه راغلي نه راټټيږي اسه کې خټ له راټټيږي بل څه له راټټيږي او خو کومس کې وکول شي بیا نه راټټيږي نو داخله په سنت وکوګان دي چې دا صحیح لا پکې سړی فورا را ماته نه نه غي پکې نه داخله په سنت وکودا پنځم نمبر سجده کول د فرض په مسکی دا قرآن نم ثابت ده د رسول الله عليه الصلاه والسلام د صحیح حدیث نم ثابت ده قرآن کې سجده بلا په حکم راغلي دي او نبی کریم عليه الصلاه والسلام هم کړی دي او صحیح حدیث کې راغلي دي شپږم نمبر اخیری قاعده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام سفیان الثوری سے رحمہ اللہ داغي پنځ باندې د اخیری قاعده هم د ناس ته په قدر د تشهود باندې په مقدار د تشهود باندې تشهود تحیه نوالی دی عبده و رسول پورې دا تشهود دی په دغه مقدار باندې ناس ته کول دا هم فرض دی او نو دا شپږ ارکان چې په مسکی د شپږ ارکانو کې یا و شرایطو کې کچا یوم پر خودو
نو دا مونږ به نه شوي نه په سجده سهو باندې ټکیږي ځکه چې سجده سهو د واجب په خودو باندې یا بعض نور امور ان شاء الله مخکې براشي د هغه د واجب سجده سهو په بنده باندې لازم کیږي خو فرض د دیال سونه داسې دي کو دي کې یو سړی په هیره باندې پاتې شوتی او منځ اختتام ته او رسولو یا قصدن پاتې کو نو په دوه صورتونو کې به موږ نه کیږي د دې نه علاوه په موږ کې واجبات هم شته علماء لیکلي سوال واجبات دي بعض علماء تل لیکلي دي کمه به شي باقي بعض علماء کړي ته عام طور چې کم مشهور د سوال لستي هغه تعلیم الاسلام کې مفتی کفایت الله صاحب دهلوی اغیم لیکلي دي نور علماء لیکلي دي د وړو کتابچو کې د نماز کې اغیم سوال لستي لیکلي دي واجبات مطلب دا دی که پدې واجبات کې د نه په هیره باندې پاتې شو او که قصدن باندې پاتې شو نو باخر کې سجده سهو کول دا با د دقه جبیره او ګرځي او د دقه پټه بو ګرځي په دې بسموز نقصان چې کم دی با ختم شي سجده سهو دې ته ویل شي چې سړی د التحیات لله نه شروع کې جواب ته هو رسول کو ته وی سبق بیا یو سټ سلام او ګرځي او دو سجدي د موز عام تو موز په شانت څنګه سجدي یا هغه وږي او بیا د تحیانه سبق شروع کی د قنا عذاب النار وي او بیا اخر کې عام تو څنګه سلام ګرځي د موز هغه سلام وګرځي دې ته ویل شي سجده سهوا دا د واجب په خودو باندې لازم کیږي د دې وجنه چې څنګه په موږ کې واجباتو کې یو واجب پاتې شو نو بیا به سجده سهو وږي نو دا کمی چې ته کومه د واجب په خودو باندې نو دا کمی به په سجده سهو باندې پوره شي او البته کو ټیم باندې ته ولکه مسبقین په موږ کې یا د مازیګر په موږ کې پتا باندې سجده سهو لازم شوی و او هغه ته اونکړه یا د مسلې نه خبر نه وي یا د هیرو یا د قصدن اونکړه نو دا مازیګر ټیم چې څنګه تیر شي او ماقام بانګوي نو صدقه موږ بیا دوباره اعاده کول دا لازم نه دي او کداغي مېن نس کې سلام دې ګرځول او سجده سهو دې نه وکړي نو دا دوباره کول دغه موږ دا واجب دي ځکه دا سجده سهو به ونکړه او ناقص منځ الله تعالی کو نه الله ناقص منځ نه قبلې کامل منځ قبلې او تا ته ناقص منځ ورکو نو تا دوباره او چې نقصان سی اوس الله په بے نقصان منځ لړشي نو په منځ کې سوال د واجبات دي اول نمبر فصل واجبات ګړو معنی نمبر هغه سورۃ فاتحه ویل سورۃ فاتحه ویل دا واجب دي نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام مسلم شریف حدیث دی کم سره چې منځو کې داسې منځو کې چې آی کې ام القرآن یعنی سورۃ فاتحه تلاوت اونکی نو دا فهي خداج دا ناقص دا منځ دا نبی رسول الله بدرې زره فرمایل نو ناقص کوم سره سورۃ فاتحه نو ویا بغیر د سورۃ فاتحه موږ کوم دا ناقص دي دا واجب پکې پاتې کیږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې صحابه ته موږ خودلو نو دا به تبقه دا ویلو چې قبله ته مخکا بیا تکبیر وایا بیا سورۃ فاتحه وایا ثم قرأ بما شئت بیا چې کوم سورۃ ته یاد هغه پکې وایا مستند احمد کې یو روایت کې داسې راغلي دي نو دا ویل واجب دي دا دویم نمبر د سورۃ فاتحه نه رستو یو سورۃ ویل ورو سورۃونو کې یو سورۃ ویل یا درې واړه آیاتونه ویل یا یو غټ آیت ویل دا واجب دي درې آیاتونه واړه ویل
لکه عامه تسالون چې کوم نه نو وړایتونه دي ونازعات هم د دې سمې سپاره اکثری طور چې کوم نه د سوراتونو آیتونه واړو دي نو پتا کې واړو آیتونه کې چې درې آیت ویلو نو بس دا رکعات او د قرائت کافی دي کو سیوا ویل نو بهتره ده خلق خو کم از کم درې آیتونه دا ویل پکاري او یا واړو سوراتونه اخري لنډو سوراتونه دي پدې کې یو سورات غون وي نو دام ویل واجب دي او چاره دا پاتې شي بل فرض چاره لومړی رکعت کې خیال نه دي او سبقات سړی په ټینشن کې سوچ کې دي نو بعض خلک اولګي نغي منځونه کوي نو لومړی رکعت کې دي هغه قرائت پاتې شي یا دویم رکعت کې قرائت پاتې شي نغه سورت یا آیتونه بس اونولې سورت فاتحه اونولې او جوړ نو په وګړو کې ته یا چې یا د مسجد کې یا چې ما اونولې استو نغه طریقه بیا علماء دا خو دې ده چې حالت دی اونولې استو په دویم رکعت کې قرائت او په دریم کې وسه بیا سورت فلوله په دریم رکعت کې عام طور سورت فاتحه یوازې تلاوت کوي قرائت سورت فاتحه یوازې کوي خو چې کله تعالی پاتې شو نو دا پاتې شوی سورت یا قل هو الله احد یا قل اعوذ برب الفلق یا الم تر کیف استانه پاتې شو نو په ترتیب سره په دویم رکعت کې هغه چې خپل ترتیب سره وایا او په دریم رکعت کې بیا د هغه کمی او غزا دریم رکعت نو په دریم رکعت کې بقرات کې کو چرته موز درې سلو رکعت موز یا درې رکعت موز البته ته مدا چې چون کې دا سورت تا به ځای او خپل زینا نو تاخير د وجنا پتا باندې سجده سهو بلا سکی او سجده سهو بکی دریم نمبر واجب د واجباتو د منځونه هغه دا دي چې د فرض اولنی دوه رکعاته د قرائت لپاره متعین کول یعنی قرائت دا سورت دا بڑمنی دوه رکعات کیه دا واجب دي رومنی دوه رکعاتو نه به ځای کله کوم وي چې دریم رکعت کې دی ولستو نو دا دریم رکعت کې لستا دا بستا چې کوم دی نو به ځای شو چون کې د دې وجه په تاسو ته صحو لازم ده نو رومنی دوه رکعاته قرائت لپاره متعین کول دا هم واجب دي سلام نمبر سوره فاتحه د سورت نمخ کې لستل او ویل دا واجب دي دا څه باندې کو سره وله کې خطا شو بل فرض یا قصدن یا چې مخکې قل اعوذ برب الفلق او پسې بیا الحمدلله رب العالمین شروع شو نو دا کو ترتیب کې تا فرق پیدا کو حالانکه ترتیب دا ساتل دا واجب دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ټول ژوندۍ قرائت د صحابه او قرائت هم د ترتیب سره چې هغه په باندې سورۃ فاتحه وی او واستو به څنګه نه نو هغه سورۃ بیا او صحابه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه طریقه باندې خود دی و د دې وجه د ترتیب خیال ساتل دا واجب دی علماء لیکلي علامه شامی رحمه الله لیکلي تفصیل سره لیکلي او د دې قرائت د دې ترتیب سو خلاف وکي نو دغه خلاف د واجب په باندې سجده سهو راځي او چې سورۃ فاتحه رستو کړه د سورتنا او سورۃ مخ کې په سورۃ فاتحه باندې دا سلورم نمبر واجب دی پنځم نمبر قومه سړی د وګور نه راپاسي دا نیک او درېدل او دا واجب دی یو سړی هغه څنګه وکولا لړشي او وکونه لاندې د خوب نه راپاسي د ډایرکټ سجدي لته نګورا پد باندې چې کوم دی دا واجب او غناه شته پد باندې دا نقصان ده نو شو نو قومه باندې علماء بعض لیکلي دي بعض علماء په نسبت سجده سهو شته او بعض علماء په نسبت باندې پدې باندې سجده سهو نشته چې لا وګوره پاسې دل نه او سم د سجدي لته حالانکه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو پدې کې وګړي دعاګانې وخت دي ربنا لك الحمد عام طور داخله کوي یو صحابي دی هغه منذ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پسې نو هغه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الفاظ وی نبی علیہ السلام چې موږ ختم کو بما پسې دا ربنا ولك الحمد او دعا چا ویلا صحابي جو سجده مې کړې دي او غلط کار مې کړل ځان یې غلط کړو وی چې چا ویلا بیا ته وشي یا سما وی دا کو ملائکه اسمان نه کوزیدل استاد دعا خو شو او استاد دعا قبل ولا او چتول دا دوه فضیلت ولا دعا دا نو حدیثو کې مراغله دا دی وجه منزونه معاملات خاصه په ګډ وډ دي خو چې کوم اسکم زمونږ دا منزونه غوسنه اسو په اطمینان باندې شي کنه نو دی وجه امامان له پکاوي چې منز په اطمینان باندې کوي او علامه شامی رحمت الله علیه چې هغه خاتم المحققین ویل شي د احناف په مذهب کې او یو
دا سه د فتوی مرکز نشته چې علامه شامی فتوا پکې نور کی یا د علامه شامی کتاب پکې موجود دی. د تمام مفتیانو اصل او مدار د علامه شامی کتاب دی. نو دغه کتاب کې غلي دي چې امام له پکار کم از کم دا سبحان ربي العظیم درزل نه وي. سبحان ربي العظیم درزل ځوانانو ویل شي، دا بوډاګان څه ویل نشي. نو ته ځواني نو ته به زغ خو بوډا به پس هغه سنت محروم سکه درزل ویل دا سنت مستحب عمل دی. نو استاد الله سبحانه مشران بیا د دغه محروم شي، لہذا امام له پکار د 15 ځله سبحان ربي العظیم او سبحان ربي الاعلى وي. دا مونږ ناصف صلی جمعه تراغلی د 15 منټه لګی نه لسته کولږي کنه. که سړی په زړه کې توجه الله ته نه جوړیږي او هغه چې کوم نه په موږ باندې هغه ذهن خلاصي کې نصب هغه واجب مسلي هغه سړی په تنګي په وګت موږ باندې دوم په خلکو کوم عجیب مزاج دی چې کوم امام وګت مسلي هغه خلک ګیله کوي بیا د استاد په موږ موضوع کوي اجه سو په خپل اسمتي یو د خو سم موږ ورکوي سم لوګي ته جوړ نو د خلکو مزاج هم داسې چې بس غړ غړ ټکی دی راغونډوا استاد ډېر توجه سموز مکه مو تشکرونه پسري دا ډېر زیاته د افسوس کلمات دي او د افسوس خبره دي. موږ خدا سي اوسېز دي چې پټول ورځ کې 15 منځونه په 24 غنټو کې ټول ته 2 غنټې نه جوړيږي په 24 غنټو کې. نو چې ته الله له 24 غنټو کې 2 غنټې ورکې او په 2 غنټو کې چې کوم نه هغه ځان ته خلاصو ما استاد تادیو کا مطلب موټرسایکل ولاړ دی مطلب گاډي ولاړ دی مطلب چې کوم زنانه ولاړ دي اما ته دا مصروفیات دي او صحیح چې بیا خلک کوسي نو بس بیا سم نه مصروفیات دي نه بل څه. د دې وجنه قوما او جلسه دا خوب دی پکار دی دعاګانې پکې زده کې وای پکې د رسول الله علیه الصلاه والسلام په صحیح حدیث کې راغلي دي صحابه کرام په عمل کړی دي. نو یو په موږ په اطمینان باندې شي او دا ساته موږ چې څومره په توجه باندې کوي دوه مسافو بیا مزه درکېدل او چې موږ کوم توجه نه یا او نو الله ته توجه نه بل خو توجه چې بل خو توجه بیا سړی مونږ باندې ځنه پويږي لګي بل ځکه غوا کې لګي پټي کټي لګي بیا سړی ولا موږ ختم شو او یا چې الله ته توجه یا هم بیا په سړی نه پويږي نشنه الله ته توجه او نه چې کوم څه بل څه توجه اپ ته ګیره سړی پکې د دې وجه توجه الله ته پکې د بل څه باندې الله جل شانو زموږ منځونه قابل قبول کی او الله جل شانو زموږ منځونه د سنت طریقو مطابق کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.